په توشاخانه کیس کې خو د عمران خان سزا معتدل شو خو عمران خان د جیل نه ریحان نشو جی ویډیو لګه مکمل وګورئ چونکې د پی ټی آی ملګری ډیر زیات پته مدي چې عمران خان به د جیل نه روزي یو ډیر خپل استقبال به کیږي عمران خان به لایو راځي او خطاب به کوي د کوم نه او چونکې دا سه فل حل پوسیبل نه ده عمران خان را تر اوسه پورې د اٹک په جیل کې دی چونکې د توشاخانه کیس کې چې کوم هغه کې توشاخانه کیس ډیټیل د سره هم در کوم چې په کم خبرو باندې په کم دلایل باندې عمران خان دغه توشاخانه کیس سزا معتدل شو خو غي نه پس چې کوم بل کیس پر راغله د پاغي باندې هم ډیټیل سره خبره کو نو ویډیو لګه مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک ځکه د پی ټی آی چې کم ملګری د پی ټی آی چې کم فینز دي د عمران خان چې کم فینز دي نو هغه په دې انتظار باندې دي ای موبایل لسترګي چې عمران خان بر جیل ناروزي او مونږ به وګورو چې استقبال څنګه کیږي خطاب به مونږ وګورو خو داسې پوسیبل نه راځي عمران خان چونکې توشاخانه کیس کې سزا معتدل شو خو توشاخانه کیس نه پس سایفر کیس کې عمران خان سبا په عدالت کې پیشي ده او سبا پور عمران خان به په اٹک جیل کې ویږي او سبا د پیشي نه پس چې کومه فیصله راځي نو کې دې چې سبا د پیشي نه پس دوباره عمران خان جیل ته لاړ شي یا چې کوم قسم فیصله وشو نو هغه نه پس عمران خان ریلیز شي دا هم لا کمپلیټ پته نه لګي خو سبا یعنی 30 تاریخه پورې 30 اگست باندې د عمران خان په عدالت کې پیشي د په سایفر کیس کې چونکې سایفر کیس کې عمران خان جی آی ټی له سو زله پیش شوی دی هر څه ولا کمپلیټ ویلی دي خو بیا هم په سایفر کیس کې د عمران خان رهایی ناممکن شو عمران خان چې کله په دې کیس کې گیر شو توشاخانه کیس کې گیر شو نو هغه پسې د وارنټ د گرفتاری وارنټ په سایفر کیس کې او نور هم داسې مقدمه می تاسو لموي د شرګردۍ مقدمه د 9 واقعیت حواله سره چې په غیبه باندې د عمران خان د گرفتاری حکم خاطر او عمران خان خو الډی جیل کې بیا د عمران خان وکیلانو هغه نه چې کومه مقدمه وي د غي خلاف هغه درخواستونه جمع کړي او هغه نه مقدمو کې عمران خان له ضمانت ملو شو خو سایفر کیس چې کوم دی کې الډی شاه محمود قریشی چې کوم دی سایفر کیس حواله سره بلزویم افیشل سیکرټ اکټ ترمیم افیشل سیکرټ اکټ ولا هم ویل شي اې کې الډی شاه محمود قریشی په جیل کې دی نو عمران خان هم په جیل کې وساتل شو سبا به د پیشي په عدالت کې نو سبا د پیشي نه پس په پته لګي او سبا پیشي کې سبا به عمران خان عدالت ته هم ځي نو عمران خان په کیمرا باندې هم راځي خامخا عدالت کې به میډیا ولوي خامخا څوک په انټرویو واخلي انټرویو لیک پریدم نه خو چرته نه چرته عمران خان په کیمرا باندې راشي نو او به ویني چونکه دغه حواله سره دا ډیره زیاته مشهور و چې په جیل کې ګیره هم غټه شوې ده حجامت غټ شوې ده مطلب ور دینه علاوه کمزور شوی هم ده نو سبا به دا پته هم لګي چې آیا عمران خان پریشا کمزور شوی دی یا ګیره سمرا غټه شوی دی پوره معلومات په سبا شو که چرته د انټرویو چانس ولا ملو شو چې میډیا ولا ورسره مطلب سه انټرویو کو میډیا ولا الاو شو نو بیا به عمران خان سه حالونه هم وي د جیل حواله سره هم او د خپل کیسونو حواله سره هم خو عمران خان لبا جیل کې وي اٹک جیل کې دی رهایی لا فعل ناممکن ده په سایفر کیس کې دوباره گیر شوی دی او په 30 تاریخ یعنی سبار ورځ چې کومه د ډیره امپورټنت ورځ د په عدالت کې د عمران خان پیشي ده نو سبار ورځ نو پس په پته لګي چې عمران خان کم خوازي واپس اٹک جیل لږی اډیالا جیل له شفت کوي او یا اغله رهایی ملاويږي ډیره زیاته مننه جی د اپډیټسو والسلام